الأمر الثالث من البحث الأول الجمع بين البيعين. اجداد دریم امر شو د بحث اول بدری امورو کی دیکھ رہا تھا الجمع بین البیعین دو اشیاء و بیع جمع کول اب باغی کی یو کہ بیع باطل وی او بل کی صحیح وی یا یو کی صحیح وی او بل کی فاسد وی. بہرحال ما تلک متوجہ شي دو مسئلې دي. یو سړی بیع کی دوا مبيعي جمع کی او دواړه په یو وخت باندې خرڅي باغی کی یو کی بیع صحیح وی بلکې باطل وی یا په دویم صورت یو کی بیع صحیح او بلکې فاسد وی. نو کوم کې چې باطل ده خو باطل ده د صحیح به څه حکمي کم کې چې فاسد ده هغه کې خو فاسد ده دا کم کې چې صحیح ده د دې به څه حکم وي. تاسو خبره پیږئ کنه. نو مسئله ادا ذکر کړی دی یو سړی چې حر او غلام دواړه مبيع جوړ کی یا بزا ژوندۍ یا تسی وایا مذبوحه بزا او مردار مړه بزا دا دواړه مبيع جوړ کی او بچای خرڅ کی نه څه حکم لري. نو قدرت مولا ذکر کړی بطل البيع فيهما دواړو کې بیع باطل ده. ومن جمع بين حر وعبد او شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما دواړو کې بیع باطل. خجي المسألة ثلاثية الأول الجمع بين الصحيح والباطل. تاسو یو قانون کې ذهن کې کېنوي فيتقدر الفساد بقدر المفسد دای وقاعده ده پورا دا سدا کله چې فساد قوي وي او صفقي وي عقد یوي نو به چې کم کې به سیدا کم کې چې به بات کم کې چې فساد ده فساد دا بت متعدی کیږي هغه ته کم کې چې نشته څو قدم ولګول دوا چې فساد قوي وي او عقد څوي صفقي وي عقد یوي نو به دا فساد د فاسد نه باطن نه متعدی کیږي چاته صحیح تا اوس که فساد کمزور وي یا فساد قوي خو صفقي ونه ودوي نو په دغه صورت کې به په صحیح کې صحیح وي باطل کې به باطل وي فاسد کې به فاسد وي خو په صحیح کې به صحیح وي. دا یو قاعده شوه. البته سوال دا دی چې صفقه به کله متعدده کیږي دا یو مسله ده. نو زمونږ د امام صاحب رحمه الله رائے دا ده چې کله تکرار لفظ د بیع وشي لفظ د بیع مکرر شي الکه دا کتاب درمانی در خرڅومه او دا موبایل درمانی در خرڅومه ګوره در خرڅومه نو تکرار چې لفظ د بیع وشي ور سره تفصیل د سمن وشي د دې کتاب دا ریټ د دې موبایل دا ریټ نو په دې وخت صفقه متعدد شي. صاحبین فرمایي چې کله تفصیل د سمن وکړلو اگر چې تکرار د بیع نه شوي د سی وته وی الکه دا موبایل او کتاب درمانی در خرڅومه موبایل پسو او کتاب پسو تفصیل د سمن وشو. نو صاحبین وی دي صورت کې صفقه چې د متعدد شوله ون رسیدلې او اتفاقی صورت چې تفصیل د سمن مونشي تکرار لفظ د بیع مونشي الکه دا موبایل او کتاب درمانی په 200 روپۍ در خرڅومه وزلتا اتفاقا صفقه متحده ده. او کدسی وی موبایل درمانی در خرڅومه او کتاب موبایل او کتاب درمانی در خرڅومه سلو پیمانی موبایل سلو پیمانی کتاب صاحبینو بنظمانی متعدد شولا. او کدسی وی کتاب درمانی در خرڅومه بسلو پی موبایل درمانی در خرڅومه بسل پدې کې اتفاقی تور باندې صفقه متعدد شولا ورسېدل به. اوس حر او غلام دواړه جمع کی نو کشری صفقی و اتفاقی
نه په غلام حر کې خو به نه د صحیح غلام کې به غیر صحیح وي الکه تامانی دا حر او غلام در خرڅومه په 1000 روپۍ نه تفصیل له سمنو وشو او نه پکې تکرار د لفظ د بیراله دا اتفاقی صورت دی چې دی کم کې باطل ده کنه دی کې خو باطل ده پاسې کې باطل ده او وجه ولا موږ مخکې قاعده ویلي و چې کله فساد قوي لکه دلته فساد قوي دی ولی قوي دی په محل د بای کې فساد دی او رکن کې فساد دی مبادله المال بالمال نه دی او وقت هم یو دی نه دی و فساد به بل تم تاریکی کې دوړو کې بنی سي او کده سی ویل الکه دا غلام او حر در خرڅومه پسور به دا دو غلامان یو حر دی خو غلام ته جوړ کو دا دو غلامان در خرڅومه پسور به باندې دا یو به 50 تا بل به 50 اوس تفصیل له سمونه وشو نو صاحبین وی په حر کې به باطل یو په بل کې به صحیح وي دا غری روپو موافق پوه نه شولې به او امام سے وینه جی وی دلتم عقد یو دی فساد قوی دی لہذا دوړو کې باطل ده او دریم صورت الکه دا دو غلامان در خرڅو مدا یو نه د سی وای دا یو غلام پسل در کو مدا بلم پسل در کو محلن کې یو حر وی دلته تفصیل د سمانم شوی ور سره تکرار د بای مشو صفقه یو پاتې نشول دو دی اتفاقا دې صورت کې به باطل کې به باطل ای صحیح کې صحیح ده ويشل بي سوي ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما لاندي تاسرق راشي بيخي لاندي ومن جمع بين حر وعبد هذه المسألة مبنية على أصل وهو أن من جمع بين بيع صحيح وغير صحيح فإن كانت الصفقة متحدة والفساد قويا يسري فساد الفاسد غير الصحيح إلى الصحيح ويبطل البيع فيهما وإن كانت الصفقة مختلفة أو الفساد ضعيفا لا يسري فساد غير الصحيح فيصح البيع في الصحيح بحصته من الثمن ويبطل في غيره وهناك أصل آخر مختلف فيه وهو أن الصفقة تتعدد عند الإمام بتكرار لفظ البيع وتفصيل الثمن وعندهما بتفصيل الثمن فقط وإن لم يعد لفظ العقد تاسو كان وإن لم يعد لفظ العقد ويتأتى التفريق ورسد لي منسم امام کرخی رحمه الله یو اصول ذکر کړی دي یو اصل ذکر کړل 16 نمبر هغه کې دا سي دي چې کله یو شي کې د فساد او د صحت دواړو احتمال وي نو کچری تسریح په صحت وشي خو بس صحیح وي که تسریح د فساد صورت معنی وشي فاسد وي او کچری مجمل پری خودل شي نو مشپغم مسل مخ کې ذکر شوی امور المسلمین محموله على صحه متام کنا نو که مطلق ذکر شي صحت تبعلو نو وي الاصل ان المتعاقدين اذا صرحا بجهه الصحه صح العقد واذا صرحا بجهه الفساد فسد واذا ابهم كما ابهم بريد دوالا صرف الى صحته كما صحت تسريح وشول دا خو به عباره النشو بصحت نه په مقابله کې د فساد والا چې هغه صرف بدلالت سره ثابتيږي خو هغه امور المسلمين محموله على صحه بوجه متروک دي او که تصریف فساد وشي ندا عبارت النصر ثابت شو فساد او به چې کوم امور المسلمين محموله على الصحه صرف دلالتن دي او دولسم ماده درته یاد د العبره بالدلاله في مقابله التسریح به کار نه ور کوي او که مطلقاً ذکر شو بس به چون کې مقابل د تسریح نشته عبارت النص نشته په مقابله د دلالت کې نه د دولسم ماده په وجمانی د دلالت النص په وجمانی به منګه صحت تاړو پوه نه شولې به
نو دا قاعده بنې راوي خډیر حکمونه به بنا دي زې په زمانه قواعد فقه کې دي قاعده نمبر 239 المتعاقدان اذا صرح بجهه الفساد فهو كما صرح والا صرف الى صحته خجي دویم صورت واوري الجمع بين الصحيح والفاسد مجموعه ما دو صورتونه درې صورت دي ښا ومن جمع بين عبد ومدبر غلام کې خو به سید او مدبر کې ملک مدبر کې به فاسد ده باطل نه ده بلکې فاسد ده نو دې صورت کې توجه جي کا عقد یو وی کنه عقد یو وی به هم چون کې فساد چې ده کنه هغه کمزور دی قوي نه دی ځکه فساد قوي کلی دی ابطال والا دلته خو مدبر کې فاسد ده صرف نو اتفاقا فساد د یو د سرایت نه کې فساد دبل تبوي غلام کې به صحیح شو په دغه مدبر کې بنې صحیح نو والجهاله الطارئه لا تفسد العقد دریم صورت یو سره خپل غلام او بل غلام جمع کی او دواړه خرڅي نو دې صورت کې کا باقاعده اتفاقا عقد یووي نه بګه تکرار د لفظ د بې نه بګه تفصیل لسمنوي به هم فساد کمزور دی نو یو کې سید او بل کې موقوف دی نو دغه صحیح ته موقوف ولا حکم سرایت نه کوي صحیح کې به صحیح موقوف کې به موقوف نو صحیح او باطل کې به سرایت د باطل ولا صحیح تم کوي عقد یو او د فاسد او د صحیح والا کې به د فاسد والا فساد سرایت صحیح ته نه کوي فساد کمزور ہے او د موقوف او د صحیح والا نافذ والا هغه کې به موقوف والا سرایت نه کوي موقوف والے نافذ تا او بين عبده وعبد غيره صح البيع في العبد بحصته من الثمن والجهاله الطارئه لا تفسد العقد مولوی صاحب دلتم جهالت د معترض اعتراض کوي چې دواړه په یو وخت کې خرج کړو اوس به خپل غلام سره ریټ یو د بل باغی بچوي نو د بل د ریټ پته نه لګي چې 100 روپۍ دي نو د غیم پته ونه لګیدل نو سمن مجهول شو نو جواب کوي جهالت چې کله طریق نه رست راشي شروع کې هو به صحیح وا صرف دومره و چې موقوف وي وکي به رست جهالت را له دغه شان رست جهالت چې راضي کنه طریق به کې فساد نه راولي البحث الثاني البيع المكروه من بشروط بيع فاسد کې ویلو چې په دې باب کې دوه بحث دي یو دغه فساد او د ابطال بیان ختم شو درې امور پکې اوس د بيع مکروه بیان کړي نو څه بيع مکروه دي ښا خجي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاشي بده دویم بحث کړه توس البيع المكروه د بيع مکروه بیان کړي نو شروع کې ویلی استاد ذهن کې وای کله چې منهیان هو کې قبح راغلی د غیر د طرفه او غیر وصف لازم وي نو به فساد وي او غیر وصف مجاور وي نو به فساد نه کراهت وي نو دلته دا غي بیان کړي اوله مسله دا کې چې د بيع نجش نه من راغلی نجش بفتحتين وهو أن يزيد في ثمن المبيع ولا يريد الشراء ليرغب غيره مدای تعریف شلو یو سړی دی د مبيع ثمن زیات بیانې اخلی نه سوچ دا دی چې غیر پکې راغب شي عام طور په تاسوینه دکاندارونو غټو سټورونو ولا ځان سره یو کس ودرولې کله چې گاک راشي مبيعت اخلي نو دا کس په منځ کې راشي او زیات ریټ بیانې مثلا گاکی په 10,000 اخلي دا وي مال په 15,000 راکا نو مقصود د اخستل نه بلکې مقصود د دې چې کنه دا گاک په دې بیا من راته زولي نو په دې صورت کې دا کار کول چې مکروه دی خدای ته بیان نه شم کړی ما
نجش ہوتا ویلے کیږي مکروه ده صرف په ریټ د دې د بار چول مقصود د بای نه مقصود پکې شرانی چګاک پر راتی شي دا مکروه ده البته هدايه په حاشیه باندې مسله ذکر د دلتم ده او نور کتابونو ذکر کړي کچري دا گاک د دې شي کوم خپل ریټ دی بازاري مارکیټ والا کوم ویل یو د دغه نه کم ریټ چي او دغه کس دای صرف دغه مارکیټ والا ریټ پورې راوړي نه به کې کراهت نشته مثلا مارکیټ ریټ د دې شي 15000 روپۍ دی او گاک 10000 یادې نو دا سړی راشي مال په 15000 راکا نو په دې صورت کې هو گاک سره څه ظلم زیته نه کوي نو گاک راته زی بده چې تیم په 15 والا شهر 15 دی کنه دا صحیح ده به وكراهته محمول على ما اذا كان الطالب يطلبها بقيمتها فإن طلبها گاکی کغواړي بما نقص لا بأس بأن يزيد الى ان تبلغ تاسو پیږي کنه چې دغه کوم قیمت دغه ته ورسیږي دا مسله وشوله ذم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش ما تسویل به دي نجش نور سورتونم دي یو بيع من يزيد بيع مزايده کی دي حضرت لیکلی فی قلبو کی او دای جدید سورتونه دي او نن سبا ډیر عام دي هغه دا چې بيع من يزيد کی دا بای چې د څوک چې سامان خرڅي نو گا کرای شي خلق بولای والا هغه بولای چی او د خپل کس مقرر کړي هغه بکې د زید ته بولی واچي او مقصود دای د کم گاکان دي چې دیوم بولای کې زید شي یی جدید طریقه دا ده چې خلق ریټ دا لپټاپ باندې لیکي او الته کم سکرینی باغې راځي نو دا تخپل ناس ته دا بای د خپل دا ریټ لیکي زید لیکي حتی کله کله دا سی وشي چې د ریټ ته څوک نه رسی مبیا عمده ته باندې شي ګویا چې بزانې خرڅ کړل نو بزان خود څه خرڅي کې نه دې کوم دو صورتونه شو کشری گاکان چې دی کنه بولی چي مارکیټ کم ریټ دی هم قبولیه چي او دا بیم زیات ریټ چولو د پاره دا کار کوي بس دا بینی دا مکروه نه جشته او کشری گاک ریټ کم چي او دا د خپل یاد د کس مارکیټ والا کم ریټ دی هغه ریټ واچي چې گاک هغه پورې روچت شي مزبه جایز ده د دې یو بل طرف والا د دوکي صورت دی هغه دا چې ډیر گاکان چې دی بولای والا د خپل منځ کې راځي مشي اتفاق وکي نام فقه البيو کې ذکر د صفا نو مثلا 15 کسان شپږ د خپل منځ کې اتفاق وکي الکه ته 15000 ریټ چې ته 16 ته 7 ته 18 ته 20 چې دینه به نه خېجو حالانکه شی به 340,000 روپۍ نه به مجبور شي منګ له راکی موږ دا سیو خپل منځ کې به شزان ته به کو غي موافق به تقسیم وکړو مخکې که خرج کړلو کنه نو کومه ګټه را لغي موافق به تقسیم کوو نو دا نام دو صورت لري یو صورت دا ده چې د مارکیټ کم ریټ دی دا غي نه زیات ریټ بای وي او بولای ولو د بدل چې سړی نه را کوزيږي د ریټ نه د مارکیټ ولا ریټ ته سوا د دې طریقې نه نو به کې اگر چې کراهت وی بای له دوکه ور کوي خو تنزیه به وي او کشری اگر ریټ خد مارکیټ والا وي او دی به هم کوشش کوي کم ریټ وته وي مجبور کوي چې او ور خرڅي کی په کم ریټ باندې نه به کې کراهت تحریمی دی پوهه نشولې به حضرت لیکي فقه البيو کې چاول دا کوم انګریزي قانون دی کې صحیح او صحیح کوم نه منع شوی دی دا طریقه نه دوکه ور کوي بهرحال شریعت کې د بې د فساد د کراهت غټه وجه چې دا کنه عقیدانو کې یو چې بل دوکه ور کوي دا دغه دلته صورتونه دم وان الصوم على صوم غيره یو سړی ریټ چي د بل پر ریټ باندې یو بيع على بيع غيره دا
یو صوم علی صوم غیری دا څوک دواړه یو حسابي څوک به کې لږ فرق کوي به دې ته ویل کېږي زب دې جنزیب باقاعده کتاب خرڅ کما او به دې کې د اعزاز راشي مال جی په زیت روپو راکا زبن نو عالم نه رسېږي یا دې مشتری له جنزیب له د ایساق ورشي ورته وایي چې هلکه زه به ارزان درکمه پرېږده حالانکه باقاعده به یې شوي خو دومره ده چې مجلس لا قایم دی د شوافیو بنظمانی اختیار لا شته دی او صوم علی صوم اخی ادا چی بیلانی شي تش ریټه چول شي په دې صورت کې بل بای راشي او یې به ارزان بل مشتری راشي بای ته وایي چې به د نگران والما بل بای راشي مشتری ته وایي چې به ارزان درکما نو چا دوړو ته یو ویل چې په دالک فرق کړی دی احادیث کې دواړه راغلي دي صوم علی صوم غیرهم راغلی او بی علی بی اخیهم راغلی دي موږ مشکات کې نننې درس ته بیم تاسو پوهیږئ اوس دا صحیح ده کنه ده نو موږ ول دم مکروه ده ښه لقول علیه السلام لا يخطب الرجل ولا خطبة اخيه ولا يصوم على صوم غيره وانما يكره کراهت کله ده دا تفصیلا واوري کراهت صاحب د هدايه ویاله ده چې کله دا صوم علی صوم اخی کی جوړیږي پر بای کې نه جوړیږي عام طور مانی دا خبر احمد ما ونکړه بای علی بای اخیه صوم علی صوم اخیه دواړه خلک یو حسابي او معنی د مکمل بای نه کوي چې سره بریټه چول شروع یې لا بای نه شوی بده کې منځ کې بل کسرا شي بل بای راشي زبر ارزان در کم بل مشتری راشي بای ته زبر ګران علماء رسې بده معنی نام طور خلق دا یو تعریف کوي نو به لګ مخ کې وښ شي اوس مسله ده دا کراهت پاغه صورت کې دی چې بای مشتری ته مشتری بای ته مایل شوی او به منځ کې بل راځي خو که بیم بابل خرڅ کړله یا مشتری دا بل نواخستره نو هغه به ټیک ده خو که شریمنس کې بل مشتری را لګران را کده مکروه کار وکړو په دمانه بای ور خرڅ کړل کنه عمل مکروه دی نور مبیخ خپل ده او کچری بل بای مینس کړل مشتری ته ول زی ارزان در کوم نو بای د عمل مکروه وکړو باقی چې خرڅ کړل پیسې وته ملاو شه پیسې حلال دي دیم صورت ده دي چې بالکل یو بل تمایل شوی نه دي نو بس به خود بای یزید بای مزایده ولا مسله د صاحب د هدايه وي هغه تیب سوالی بياخذ بلا كراهه جائز ده واما اذا لم يركن قلبه ولم يرضى به فلا باس لغيره يشتريه بازيد منه لانه بيع من يزيد او به غادي ذکر کړی دی دا مشو وان تلقي الجلب او ملاقات کول د قافله والا وسره تاسو متلک متوجه شې دې مسله کې کله د باندونه یا د بل خار نه قافله را رواني سامان تجارت ورسره یا یو سړی را روان دي مبیا ورسره د خرڅي نه د بازار نه د مارکیټ نه بسبار ته وروزي عام طور زمونږ په علاقو کې خلک ساروي راولي میلو ته نو دا کم تاجران دي د سرو د میلې نه بار وروزي نبیت مبیال توالی او بیدلتا مارکیټ کې خرڅي به میله کې خرڅي نو ما تلک متوجه شي د دې دوه صورت دي من به دوه جهات بیان کو د سی وای دوه صورت نه دوه جهات یو جهت دا دی چې دا تاجر دغه باندې والا سره دغه قافلې والا سره ابي شراکي او دیم صورت تاجر به راوړي او منډي کې مارکیټ کې به د بازار والا سره به شراکي ناراضي اول صورت کچری دا تاجر باروزی او دا دغه قافلې والا نه باندې والا نه مال والی په کم ریټ والی خو هغه ته د بازار د ریټ پته هم یو بیم په ور خرڅ کی دغه قافلې والا باندې والا د پته چې مارکیټ کې دا ریټ د بیم په ور خرڅ کی دغه به بالکل صحیح ده خپل رضا مانی وکړه پوه نه شو
د دغه دوړو منځ کې به صحیح ده دا زینت شلم چې دا خده کنه ده دا د دینه قطع نظر ښه چې بازار والا معنی به ګران خرڅي هغه ته ضرر دی غیبتي سبب به نه مسله ده موږ صرف دغه دوړو جهت رانیولې دي او کچري باندې والا کمر روان دي مال ور سره دي عام طور معنی دي اطرافو کې خلک کې خیلمی سار کې دا سبزی راکټ کې د بټون او به بخرګاړي کې روا چی رواني لارو کې څو ګروزي منډي تلانی سره رسولي الته تیوالي دا صورت هم ده نو هغه ته د مارکیټ د بازار د ریټ پته نه و او بهم ته د واخستله نه به دو صورت دي یو صورت خو شوی وکنه اوسې به دو صورت دي کچری دو یو دار چې غبن بکی وکي او غبن فاحش وکي صورتونه ډیر جوړیږي نو ټول طرفونه به وایو مړه یو دو صورتونه پرې دی اول خو شوی وکنه چریټ پته ورته نه وا دیم صورت به سره کوي دغه قافلې والا باندې والا تا ریټ پته نه چې مبه څومره ریټ دی او دا ورشي بارتا او دا ایتوالی خدا سره غبن بګونه کی دا صورت مکه بیان کړي غرر پکې د سره ونه کی نه دوکه کی او نور سره غبن وشي ګران شي ارزان واخستل چې دا مونږ شي بس بهم جایز ده خبره نه ده خدغه جهت سره بیانو دریم دغه قافلې والا تا دغه باندې والا تا د مارکیټ د ریټ پته نشته او دا بار وروتلو او په غبن سره دې مبي واخستله او غبن فاحشیت کې غبن فاحش سره سمانا مبي ته دومره ارزان واخستله چې عام طور باندې خلک دا شی دومره ارزان نه خرڅي مثلا 500 روپیه شی دې بل زره واخستو دومره غبن وکړو نبی با څه حکمي نبی ځینی ائمه وی دا سړی ک مارکیټ تراشي او دغه بای خپل مشتری ته وی مال مبي واپس را کنه واخستل شي یعنی د خياري غبن شتا د خياري مغبون وی زمونږ د حناف رای دا چې نبی به خرڅولې کنه خياري مغبون نشته البته خياري تغریر شته نه کبه د غبن کې تغریرم وی مې تغریر په دوه قسمه لمن ویلی یو فعلی دی بل قولی دی هغه دا چې دی باندې ولا تقولی تغریر وکي چې مې مارکیټ کې 1000 روپے ریټ دی راي کا غریبي ورکی یو خود غبن وکړو د 500 روپے شی ته بل زره واغست ور سره تغریر وکړو قولی ندی صورت کې موږ حناف وایو خيار وتشتري مشتری نه مبي واپس غستل شي همدغه شان کې تغریر فعلی کړي بعضی صورتونه د تغریر فعلی وي عام طور بای کوي خراب شي د خشي په ځکه کې دی او د خشي بریټي خرڅي د تغریر فعلی موږ حناف وایو تلبیس فعلی مرتوي د سره مقابل ته خيار ملاويږي پوه نه شولې دا قصه ختم شو کنه اوس راشي د سړي مارکیټ ته مال راوړ وای خستلو په کومه طریقې اخیستره اول صورت دی جایز کدویم صورت جایز کدریم صورت چې کوم کې کراهت کبه څه اخیسته هغه زمون کار نشته بهر حال مبیا چې دا د مشتری په مل کې را لکه زمونږ د حنا په منځ باندې سره د کراهت مبیا د مشتری په مل کې راځي شریع احکام مرتب کیږي نو دې مشتری د مبیا بازار ته راوړل بس که بازار والا مانی حاصل هوای د بار خستلو به بازار والا مانی خرڅولو کې بازار والا ته ضرر نه مدام جایز ده دا جهت هم جایز ده مخکې شرع جایز وا یا نه وا اوسې به جایز شو او کچری د بار خستلو وزل د بازار والا مانی خرڅولو کې بازار والا ته ضرر ده نه دا مکروه ده لکه څنګه چې ذخیره کول مکروه دي اجاره داری جوړول د مکروه دي هغه دا چې د بازار ته مال راوړلو نور مال دغه شانشته دي نه چې بازار ولدا پری دي نور نه والی یا نور لګ دغه ختم شو نور بازار ول محتاج دي دته او دای وز ګران خرڅي دغه باندې والو په مقابله کې کاغور راوړل ارزان به خرڅولې د دې صورت کې د مکروه ده بازار ول ته ضرر ورکو حدیث کې موږ نن مشکات کې حدیث ته نبی له سلام وی خلق برې دی
چې بازار ته راځي الله پاک زینو له زینو په وجه رزق ورکوي نو هغه بزان سره یو ریټ زین کیږي بار نه روان دي قافلې والا باندو والا نو چې دا ریټ باندې به خرڅو دغه ګټه زین کیږي غوړ بل دغه کافی ده هغه ګټه تبار ورکه هغه حلال شي او تراشي دلته بازار والا باندې بیگران خرڅه نو هغه ډایرک راغله به بازار والا ته به فایده و نه رسي پی کدی کې موږ دغه ماده ولګو کنه الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف ضرر اشد بزای لګو په ضرر اخف باندې نو هغه د صورت دی چې د توایو تیمالا دلته صرف تا ته فایده ده خو بازار والا ته ضرر دی او کته وانه لی هغه ډایرک بازار ته راوړي نو ته به فایده لګونی شي ته بلک ضرر ملاوي شي خلته غټ ضرر به ختم شو کنه اړیرو خلکو ته چو پتن لګي پیږي کنه مرحل نو کچري د ګران ریټ باندې خرڅول صحیح نه ده او د ریټ داسې و چې بازار والا ریټ خو بازار والا ته تکلیف نه و کدن علاوه د نورو عالم هم شتري به دم جایز ده نو پوه شروع به مخکې راځي مرحله مال ذخیره کول او به چې ریټ ګران شي خرڅوم به نو مسله را روانه ده حضرت اباحت کی د دې خپل صورتونه دی به ول توایو سورة تلقي الجلبي لكل أن الرجل من أهل المصر إذا سمع بمجيء قافلة معهم طعام وأهل المصر في قحط وغلاء فخرج يتلقاهم ويشتري منهم جميع طعامهم ويدخل به المصر ويبيعه على ما يريد من الثمن إجارة داري قيمة كي نخبل سوچ موافق إقران خرسي وربسي وأما إذا كان أهل المصر لا يتضررون بذلك فإنه لا يكره او بل صورت ذکر کړي دا موږ چول جهاد بیان کو نو کرهت ویاله دي چې بار روزي قافلې والا دوکه کی ارزان دي والدا ویلو کنه هغه لیکل اي يتلقاهم رجل من اهل المصر فيشتري منهم بارخص من سعر المصري وهم لا يعلمون بسعر اهل المصر فالشراء جائز في الحكم ولكنه مكروه ولذا دوکه ورکړه لکنه دريما ونهى عن بيع الحاضر للبادي حاضر چې للبادي بادي باندې مال خرڅي یا للبادي بادي د بار وکیل جوړيږي سمسار جوړيږي وغله خرڅي دواړه معنی علماء کړی دي صاحب د هدايه ولا معنا کړی دا وان بيع الحاضر للبادي معنا دا چې دا سره باروزي یو سره دی هغه سره مال دی خډیر دای په بازار ولا معنی نه خرڅي ځکه غیر ځان دي او دا به باروزی قافلو والا معنی خرڅي باری وباسي هغه معنی ګران خرڅ کی نو دلته بازار والا ته تکلیف ورکو ضرر ورکو نو بازار والا ته یقیني ضرر او غالب ګمانو ضرر الا مکروه ده کنه جایز ده به دی بار وړي کنه عام طور باندې خلک دا سکی کنه مارکیټ بازار کې سامان والی او به بار کلو ته وړي نو داغه په وجه بازار والا ته تکلیف نه بلکې بازار والا مالم دې بار خرڅي چې باری ویسي نن سبا ټول کاروبار د غشان جوړ دی کپڑے والم څو ته وي دي ته دا ډیر شي چې خرڅي پرچوم څو ته وي یو پرچونی کنه بل څه وي هول سیل معنی خرڅي بغوی باروډي خپل دکانونه خپل سرونه بل ته خرڅي په دې غرونو قافلو په دې کلو ملو کې پوه شولې یو صورت ادا دی بهرحال چې حاضر سره په بادي باندې مینل بادي باندو والو باندې سامان خرڅي او بازار ولا بریدي ځکه بازار ولا ارزان دي صاحب د هدايه دا ذکر کړي نو بس دې کې بس دو صورته ک بازار ولا ته د فعل په وجه باندې ضرر مکروه ده کنه اسنه ده مکروه هغه لیکل دویم ان رجل اذا كان له طعام واهل المصر في قحط ما ويل ضرر کنه وتا وهو لا يبيعه من اهل المصر في قحط حتى يتوسوا غالي پیسې راکی ولكنه يبيعه من اهل البادي بثمن غال واهل المصر يتضررون بذلك فلا يجوز ولو كانوا لا يتضررون فلا باس بيعه پیږي کنه نبی د بیا مخ خلق مانی دا به باک نه کوي د دې دیم صورت عام طور فقاو ذکر کړي وان بيع الحاضر للبادي ولد سمسار مساله ده وکیل بل اجرت مساله ده هغه دا چې د خار ولا بار توزی قافلو ولا توي د سکار وکي تاسو سادهګانی خلک در نارزان اخلي مال اجرت راکې تاسو مال به ګران خرڅ کما بازار کې
نو راوړي بازار کې ولا ګران خرڅ کی خپل سٹور موري ولا سٹور کول هم شي هغه خو چیو کنه هغه خو مارکیټ ته راوړې وې کما خامشه به نو به سازانم خرڅول شپې دلته شپې به نه کولې کور ته ځان رسولو او دغه خو غټ ځای دی ګودام دی قلاري به کې چې ګران شي خرڅي به سباق نشته نو د صورت نن سبا ډیر دی نو کبدي کې بازار ولا ته تکلیف زره نو دام مکروه ده او کنو بس دام جایز ده بهرحال دا سمسار جوړ شي د مسله کې فقط یو به یو شي مخکې کې دوه به وي والبيع عند اذان الجمعه او بيع په وخت د اذان جمعه کې اذان جمعه نه مراد د جمعه اول اذان دی به حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله خپل فتاوی کې لیکلي فقه البوی کې نقل کړی دی قال شيخنا المشايخ حضرت استاد دی او لوی سړی دی او واجب ده کنه چې ولا فتاوا ما اصل فتاوا خستوا او اوله فتاوا چې ما مطالعه شروع کړې و اصل فتاوی می شروع کړې و اوله فتاوا چې ما بل سیاب کتلې و اصل فتاوا می کتلې و او موبایل کې ټول نږدې ډایرکټ ادیب سره ده نو اصل فتاوا مخې ته راځي نو چې موږ چاته کوم مسائل بیان کړي نقل کړي دي فتاوونه نه 95% مې د دینه بیان کړي دا 5% بدنور نه اصل فتاوا او ډېر کمال به کې کړي خاص کر رسایل لیکلي دي نه به باغی کې د سیده شي او دا سره رسایل دي سړي د ذهن بدلی یقینو کې دومره اثر پکې دی چې ویلې نشم ګنا نه سليمان کوي یعنی سړي کې تقوا پیدا کوي برحال هغه لیکلي دي چې اول اذان خو زموږ د حنابه بنز مراد دی د دینه پس به کول له مکروه ده خود خار د هر ځای اول اذان نه دی مراد چې سړی په کوم جمعات کې د جمعې مونږ کوي اقي کې اول اذان مراد دی او دا خبره صحیح لګي ښا حضرت وې دا خبره صحیح ده خلکو دم به کې اساني ده والبيع عند اذان الجمعه وكل ذلك يكره البته جمعتون ولا بکار د اذان ډیر په وخت نه کوي اذان نیمه غنټه مخ کې وکي نیمه غنټه بس به بیان شروع کوي او به نیمه غنټه بس به مونږ کوي مانه د مون یو غنټه مخ کې اذان کې د سیمه کوا سټین چې بیان شروع کوي دا وخت اذان وکړه کنه مخ کې راځي وكل ذلك يكره ولا يفسد به البيع ورسره فاسديږي نه بيع ولنه فاسديږي حتى انه يجب نزکه دلته چې قبح راغلی د منګ ویلیو دا د غیر د وجه نه راغلی دا غیر چې ده کنه هغه وصف لازم نه دی په دې اړه مسله کې وګورئ منګه په کې جایز صورتونه جوړ کړل لکه دې کې جایز صورت ده کسای کې خلل نه روانه جمیمون رواني او بيع کوي نو بس بيع بلا کراته جایز نه جایز صورت به کې وروته کنه نو پته ولګیدل دا قبح وصف لازم نه دی کنه نو حکم د بيع مکروه دا دی چې واجبي کې ثمن نه قیمت په باطل کې سم نه واجب دل په بيع فاسده کې قبضه نه بس قیمت واجب دل او دل قیمت نه ثمن واجبي کې رامي بيع بشان او يثبت به الملك قبل القبض بيع فاسده کې ملک اله ثابت دل چې قبضه وشي دلته د قبضه نه مخکې ملک ثابتيږي خاتمه د باب ومن ملك مملوکین صغیرین ملک دو غلامان دي دواړه ماشومان دي یو قید یا یو ماشوم دی بل غټ دی دا دواړه حساب کوي دیم خپل منځ کې ځان رحم محرم دی ورونه دي پلار اترا ورار دي ماما خوریا دي دغه شان مور او بچي دي پلار او بچي دي ټول صورتونه دي ښا نو بده کې د چا په ملک دوه دی یو خرڅي او بل ځان صبرې دي دا مکروه ده ځکه کدواړه وړي کنه نو یو بل سره لوبي کوي به یو بل مشغولي او که یو غټي بل وړو کې نو دا غټ چې د وړو کې تعهد کوي دا خیال ساتي نو کمل بدل شي لري چې تخرص کی به خیال نشي ساتره نه راسي نبی رسول الله دا مکروه ده ومن ملك مملوکین صغیرین احدهما ذو رحم محرم من الاخر اوس کدواړه غټو بس به سیدا یا دواړه واړو خو اذا رحم محرم یو بل نو یعنی که یو بکالی کی بل جینی یو بل سره نکاح کېدل د سې صورتو به خرڅول شي هم يفرق بينهما وكذلك اذا كان احدهما كبيرا والاخر صغيرا فان فرق بينهما كره ذلك اذا كان مكروه ده وجاز البيع وان كان كبيرين فلا باس بالتفريق بينهما کدواړه غټ وی کنه
بس بیا سباق نه کوي تفریق به کې راوستلی شي ورسره مسله دا خبره د بی وکړه لکه کچری یو څه جنایت وکړو د هغې په وجه غلام عکس له ورکو یا د خپل قرضدار شو مالک نور څه چارې نشته چې یو پکې خرڅ کړي دغه شان صورتونه د مجبورۍ کرال که نه بیا دا سړی د ځان نه ضرر دفع کوي دا مولایي ځکه یو خرڅوي د دواړو کې یو له ضرر نه ورکوي بس بیا جایز ده باب الاقالتی دا باب دی په بیان د اقاله کې مخکې د بیع صحیح بیان وشو لازم غیر لازم بیا د بیع فاسد بیان وشو اوس د بیع مکروه نو چې کله بیع فاسد ای که نه بیع مکروه پکار ده چې بیع واپس ختمه کړي نو مناسبه ورسره دا ده چې د اقالې بیان وشي او اقاله د مصدر دی د اقاله یقیل نه اقاله یقیل اقالة مجرد دی قال یقیل دی قال یقیل چا ویلی د دې مجرد چې دی قال یقول دی یعنی واوی دی یا یین دی او به وی اقالت وقت باب فعل سلب د ماخذ کوي کنه نو قال یقول معنا قول دی وقال یقیل معنا د سلب قول واپس ختمول دا خبر غلطه ده وجه دا د کچریدا د قال یقول نو نو د دې واحد متکلم بقلت هتل اعلان کې قلت راضی معلومی کې قال یقیل نه دی مرحل لغوي معنی د رفع قلع د بیخ ختمول رفع او چتول عقد او اصطلاحي تعریف دی عبارت عن رفع العقد دا عبارت دی د عقد د رفعنا کما عقد مخ کې کړی واپس ختمول خجي بي قالت تناقض بالايجاب والقبول چونکه دا یو نوې عقد دی دا بیا دا په ایجاب او قبول منعقد کیږي اگر که قبول پکې اقتضاء هم ټیک دا ولو کان القبول اقتضاء مثلا فلو طلب البائع الاقاله فقال المشتري هات الثمن پیسې میراکا دلته هات الثمن پیسې میراکا مبيع دی والا دلته اوس قبول چې دغه اقتضاء دی هو اقاله وكذلك تنقض بالتعاطي سلام کیږي الکه پیسې اقاله بوکو مبيع میراکا پیسې دروالا هغه اوس مبيع ورکې نور څه نه وای عندما يقول بجوازه في البيع څوک چې بيع تعاطي په بيع کې جائز غني ولو كان من جانب واحد نفق البيوع دویم جل کې او 1130 سبق اخر کې د اقاله بیان دی ويصح اقاله الاقاله بلا ورده هدايه کې دي اقاله الاقاله ټیک ده اقاله الاقاله یو بر اقاله وکړه اوس واپس اقاله ختمي زړه به جوړیم سیدا فلو تقايل البيع ثم تقايلها الاقاله ارتفعت وعاد البيع الا اقاله السلام علامه شامی وی سلام کی اقاله نه ټیک په باب دی اقاله کې دا خبر ذکر کړی هدايه کې دا نه بسلام کی اقاله الاقاله نه د صحیح هدايه کې دا شان دي کا نور بویاتو کې اقاله الاقاله صحیح ده خرازی ابحاث د باب درې دی اول نمبر شرط د جواز دی نو وی اقاله جائز ده په بای کې بای د بار مشتری د بارم خدا د چونکه نو عقد دی نو ایجاب قبول پکې د دوړو طرف ضروری دی ښا نسی وای رضا پکې د دوړو طرف ضروری ده نو کم سمن باندې چې ولا بای شوی کنه په مکه سمن باندې بای قاله کوي مشتری مبيع ورکی او بای به مکه سمن واپس ورکی کچره شرط ولګولو مشتری وای زیات پیسې به واپس راکې یا بای وای سید مبيع درنه واپس اخلم عام تور دا صورتي خو پیسې پورا نه درکوم نو مولوی صاحب حکم دار کې قاله وکړه لکنه دا کم کمې زیته چې عقیده نو کړي دا به واپس کوي که مشتری ته زیات پیسې خسته واپس به کی که بای او تکمه ورکړي باقی به ورکی دا به لازمه ده شرعاً الاقاله جائزه في البيع للبائع والمشتري بمثل الثمن الاول
فإن شرط أكثر منه دا کلی عند ندامت البائع مشتری وی زیادہ بیسیرا او اقل منه دا کلی چې مشتری بخیمانی فشرط باطل شرط باطل لے ويرد بمثل الثمن الاولي تاسو پوه شولې البته کچری مبیه کې عیب پیدا شوی او توجه چی نو بدغه صورت کې به د عیب په وجه مانی پیسې کمای کنه بای وته وی ټیک د عیب دی کې پیدا کړي اوس به پیسې کموما د عیب موافق پیسې کمی به جایز ده ولا يجوز باكثر من الثمن بهرحال پزیت پیسو خو بالکل نه ټیک او کوي کی نفیه بالثمن لا غیره خپل پیسې به واپس کی زیات نه اگر کا عقد کې ویلې زیات پیسې به بای واپس کی وسوال دا دی چې د اقاله کې کم خرچه کیږي د واپس وړلو دا به بچا مانی وي نشری مجلد کې دي ان مؤونه ترد المبيع الى البائع بعد الاقاله هي على البائع في مطلق الاحوال مطلق الاحوال کې به دا خرچه به بای بانی ها کچری د اقاله باقت کې تسریح وشي چې به مشتری وي به ټیک دی به مشتری مانی او که به بای مانی تسریح وشي به بای به یو کوي شوی به مطلق الاحوال دی به بشای بای مانی وي ماده نمبر 1965 نا 196 دی سید وس دویم نمبر تکیف شرعی شرعی کیفیت د اقاله څه دی من هم انا سید چې بیا مخکې ختم کړله خوس بدی خپل منځ کې چې دیو کوم اقاله کې دي ته به موږ څه وایو ثالث په حق کې ورته څه وایو د امام سے برای دا چې دې شرعي تکیف دا چې خپل منځ کې فسخه کوي بس او د ثالث د جهاد نه دا به جديده ده خپل منځ کې خو بس فسخه ټیک د نوې بیان کوي خو درېمګړي ته به دا تصور درېمګړي ته به شرعاً درېمګړی به شرعاً به یې جدید ګڼي لکه تاسو به نتیجه باندې به پوه شئ ما دې جانزیب نه کور اخیستی دی اوس یې واپس ورکوم نو زما د په حق کې خو فسخه ده خو د ثالث په حق کې به یې جدید دا به شفا کولی شي اوله بیره مې شفا نه کوله اوس چې دوباره ورکې ته دوباره به یې کې لہذا زه شفا کوم کولی شي دا امام صاحب رای ده وهي فسخ في حق المتعاقدين فسخ چاته ویل کېږي دا مو پیژني فسخ ویل کېږي چې په کم سمنو باندې مخکې به شي په مخکې باندې وبسي کول صحیح مې ونه ویله فسخ چاته ویل کېږي اول عقد چې څنګه شوی بینی په ماغه طریقه باندې واپس کول یعنی څومره مبیه د عقد واپس کوي څومره سمن دی عقد زیات کم نه بيع جديد في حق غيرهما بحق د غیر کې به جديدي تدې شفم کول شي في قول ابي حنيفه رحمه الله د امام صبري ده صاحبین راي سره ما تلک متوجه شي صاحب د هدايه پورا بیان کړی دلته پورا مخ ډکړی د خپل طرفه هغه کې وای د امام صاحب بنسبانی دا فسخ ده که فسخ نه جوړېدله د فسخ څه صورت نه جوړېدلو نه بدغه صورت کې بدا به اقاله به باطلې فسخ نه جوړیږي مثلا بدی جانزیب ما غوا خرڅ کړي او دغه غوا د په قبضه کې بچي راوړلو نو فسخ تعریف موږ څه کړو په کومه طریقه عقد شوی یا قشانو بسی کې کنه اوس نه کیږي بس خو دغه بچي شوی دی مخکې خو بچي مو بیان جوړېدل ځان لاقت بینه کې دل اوس پکېږي نه باغه طریقه فسخ هونه کیږي کنه نو نسبه اقاله باطل شي نو فسخ د کنه وا باطل بي امام ابو یوسف رحمه الله وېدا اقاله به بيع غنو بيع دا به من بيع دا قیدینو په حق کې بيع د ثالث په حق کې بيع نه چې بيع دا کنه نو بلګو به سم جایز شو امام ابو یوسف رحمه الله بنظمانی په زیاتم جایز شو هغه بيع نه جوړېدل نه به فسخ جوړ کو په مثل سمنی اول معنی بشي دا فسخ هم نه جوړېدل ادا بار شاتي او که فسخ هم نه جوړېدل بس به مجبوری ده نو دی به باطل شي
پتہ لګي پوه شوي کنه. امام محمد رحم الله فرمای جی اول به فسخ وو څنګه چې امام سے وایي فسخ به غنو مې سره سمانی الاول او که فسخ نه جوړېدل مطلب به څنګه چې امام ابو یوسف رحم الله به ته به جوړ کو عقیده نه باغ کې بمبې شي قدم نه جوړېدل مطلب به باطل شي پتہ لګي پوه شوي کنه. امام سے بنظم اول څه فسخ دا عقیده نه باغ کې کنه ونه به څه باطل یې قاله به باطل یې. امام ابو یوسف رحم الله اول بسوي بیا که بیا نه جوړېدل مثلا مبي هلاکه شوی ده نبه بس کو به به فسخ جوړو که فسخ نه جوړېدل به باطل څو صورت شو دوه ذکر شي. امام محمد رحم الله اول بسوي فسخ که فسخ نه کېدل وا بچي شوی ده به به که بیا نه کېدل مثلا مبي هلاکه ده به باطل رسوبي یاد ساتي. دا صورت کله دی دا د اختلاف درې وړو امامانو دا اله دی چې لفظ د اقالی ذکر شوی وي. حضرت ذکی وهذا الخلاف انما يتاتى اذا وقعت الاقاله بلفظ الاقاله چې اقاله بلفظ د اقالی وي. اما اذا وقعت بلفظ الفسخ دا انتهي اهم مسله دا ګورزین کې نه وای. عام طور موږ سره د یو صورت بیانو د امام ابراهیم مفتابی ده دا خبر ذهن کې نه وای قول صواب قول راجح دواړو کې دي خو موږ سره د یو صورت بیانو تاسو ځان لک وایي کوي دا اختلاف کله دی چې کله اذا وقعت الاقاله بلفظ الاقاله معنی وي اما اذا وقعت بلفظ الفسخ الکه دواړه دا بیا فسخ کو او ما فی معناه یا د فسخ په معنا معنی متارکه راځه متارکه او کورڅ برید یو بلتا تراد رد حکومت تخپل سمن والا او معلومه بیا خپل راکا نو که د فسخ لفظ وی یا د فسخ هم معنا نور الفاظ وی کاغه تراد وی توجه جی کاغه متارکه وی نبه اتفاقا د فسخ ده څه مطلب فسخ ده کمه زیتب کې نه چلیږي به مثل سمن الاول بیا لکا اتفاقا ور سره بل وورا وكذلك ان اقدا بيعا جديدا بلفظ البيع دا اهم ده اقاله نکو فسخم نکو بيع جديد کو راځه مشتری وای زه واپس بيع جوړې کوم درماین در خرڅو مې بيع جديد کوي نبه اتفاقا بيع جديد ده الته فسخ جوړول چیو کنه او دلالتنو عدالت تصریح وکړل چې بيع کو نو تصریح په مقابله کې دلالت کار نه ورکي 12 نمبر مادام شوی دی لہذا تصریح د بيع وکړه بس بيع چې بيع و نو مبيعت بزر خصي په 1500 مر کولې شي بزر خصي په 800 مر کولې شي په اقل اکثر ټولو معنی نو خلق بده بوې کوي چې اقاله کوي بلفظ د اقاله سره امام سبرای سي مفتابه داغه وي فسخ ده کنه اګه بلفظ د فسخ کوي او که بل کوم لفظ وي د دې هم معنا غریبه مثل سمن الاول بي نو چونکې دې ته نه دي تیار بای نه دي تیار مشتری نه دي تیار نبي او تاسو د متبادل صورت ورخای کنه زلال شي به جديد وکي کړ اې کې مې ورسو باندې راضي شوې نه رسېبي فلا خلاف في انه يقع بيا في حق الجميع یو خبر زين کې دام کې نه وي چې بحق د ثالث کې ټول وي بیا ده ويشترط لصحته ما يشترط لصحه البيع وقل ما يستخدم التجار في زماننا كلمه الاقاله ولفظ الاقاله زمن تاجران نه استعمالین انسبا پیجنیم ننو والمعروف فيهم التراد زمن تاجرانو کې رد واپسی اوري لك مشتري يريد ان ارد اليك المبيع نعم تور معنی زمن کوم تاجران دي هغه د تراد لفظ استعمالي د فسخ والده نبه اتفاقا د درې وړو امامانو په نظمانه دا فسخ د کا په مثل سمن الاول بي بدل لګي بوې شوي کنه دا وش اوس دا څه کېدل شي اعتراض چې یو شی دی فسخم وي او بیم دی وي عقیدینو ترمنځ دی فسخي ثالث په حق کې دی بي دا څنګه ده نو جواب کې وی لایم تنو مثل ذلك في اصول الشرع شریعت په اصول کې دا سمنه نه ده هبه ته وګر به شرط العوض نه په حکم د بي کې ده کنه
او حالانکه هبه ده زه ته چې کتاب در هبه کوم خو ته ما ته را پین را هبه کې نو دا د هبه دغه احکام جاری کیږي علاوه تام کیږي چې قبضه وشي او انتها او بیم نه مبادله المال بالمال دغه احکام به جاری کیږي او لا بل وجه بیان کړی چې دا فسخ ګرځیدلی ده په حق د متعاقدینو کې لفظ د اقالی ته کتلی دی عمل ور کړی دی او د غیر په حق کې به ګرځیدلی د معنی ته ولګتلی دي ځکه معنی کې مبادله المال بالمال ده نو د لفظم حکم غواړي مانم حکم غواړي نو کته وس یو لور کې بل محمل پرې دی نو دا دلیل محمل پرې خودل دی لفظ خپل دلیل دی په کار د دې لمه حکم ورکی مان خپل دلیل دی په کار د دې له حکم ورکی نو کته یو لور کې بل پرې دی نو محمل به پرې دی حالان کې موږ ویلو اعمال الكلام اولا من اهماله 60 نمبر ماده ویلی وکنه بلکې خلک دې سی اعمال الدلیلین اولا من اهمالهما 59 نمبر وا دو دلیلانو العمل ورکول دا اولای د دینه چې محمل پرې دی دا تاسو ودا ټکی اوریدلې کنه عملا بشبهین چې دوړو مشابهتونو باندې عمل وشي هغه مطلب یو مشابهت یو تقاضا کوي بل کوي دوړو العمل ورکی چې دوړه محمل کې بګیوم بګی پاتې نشي دریم اثر د هلاک د حد الوداینی مولوی صاحب قام بيع ومثلا مبيع وثمن عام بيع معنا مبيع وثمن دې صورت کې قسمن هلاک شي کنه نه قاله معنی اثر نه پریوزي قاله بهم کولای شي ځکه سمانه سم بتین نه متین کیږي مشتری دی مبيع واپس کی او بای دی ورته به نور سمن واپس کی هغه به مثال دغه شنزوات الامثال شی غنم نور غنم دی ورکی حکم مبيع هلاک شولا به مقایده ختم شولا نرسي زکه اقاله ختم شولا زکه اقاله فسخي او فسخ عقد شری کنه نه دین عقد په شان باندې محل د بيع غاړي مبيع ختم شولا حق بيع مقایضه وا چې سامان بيع په سامان منی کیږي ال دار یو مبيع جوړیږي نو که یو هلاک شو موږ به داغې نه سامان جوړ کو چې سامان هلاک شو نه بل مبيع کو اقاله به ټیک کو ولش په مثلا بین امور المسلمین محموله على الصحه وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة لأن قيام العقد ليس بالثمن وهلاك المبيع يمنع صحتها لأن رفع البيع يستدعي قيام المبيع إذ رفع المعدوم محال وقيام البيع بالمبيع دون الثمن وإن هلك بعض المبيع كبعض مبيع هلاك شولنما من غنم كنم من هلاك شنو بس پانیم کې دی قالو کی کنا جازت الإقالة في باقي وإن تقايضا نبي تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهما ده هداية كده پوه شلو بي